الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن با مسلمانانو ورونو او دوستانو تاسو ته الله تعالی حکمونه فرایض بارته وښیمه. په کلمه کې 15 فرض یو ځل په عمر کې ویل په اخلاص سره فرض دي، دویم یا معنی ځان پوهول فرض دي، دریم یا په مقصد ځان پوهول فرض دي، څلورم د کلمې نه لاندې ژوند تېرول فرض دي او پنځم بل ته یې رسول فرض دي. بیا دویم نمبر مونځ راغلی چې الله تعالی قرآن پاک کې ویلي چې حکیم الصلاة واتو زکات ورکوو مع الراکعین. تاسو منځونه وکړئ او زکات ورکړئ او رکوع کوونکو خلکو سره رکوع وکړئ. مطلب دا چې په جمع سره مونځ وکړئ. نو هر مسلمان چې 15 وخته په جمع سره مونځ کوي الله تعالی یې خپله ذمهوارۍ به جنت ته داخلومه. بیا دریم نمبر روژه فرض ده چې مونږ او تاسو مسلمانانو باندې هر عاقل بالغ نر ښځه باندې په کال کې یو میاشت دا روژه الله تعالی فرض کړې لکه څنګه چې مخکینو امتونو باندې فرض وه. بیا څلورم نمبر چې کوم دی زکات فرض دی. چا سره 7 تولې زرو نه سرمایه زیاته وي نو په کال کې به چې کول یا 2.50 تولې چاندي ورسره نو په کال کې به چې کوم دی 100 نه 2.5 روپۍ زکات وباسي. که یو مونځ هم نه قبلېږي چې زکات ته پوره ورنه کوه. بیا 5م نمبر حج فرض دی چې په عمر کې چا سره نصاب خاوند دي او روپۍ ورسره او نن سبا داسې خلک چې کروړونه روپۍ سرمایهګانې او شیونه یې ورسره او حج نه کوه. ګوره چې حج ده ونه کوه نو نبی علیه السلام حدیث شریف دی چې هغه قیامت په ورځ یهودو په صف کې ودرېږي او که نصواراو په صف کې ودرېږي. ګوره حج ضرور وکړئ چا باندې فرض دي. بل په تبلیغ کې چې لاړ شي الله تعالی حکمونه به زده کړي، نبی علیه السلام سنت طریقې به زده کړي، ډوډۍ خوراک به سنت طریقه ما زده کړي، جومات ته تګ او راتګ به سنت طریقه زده کړي، بیت الخلا له تګ به سنت طریقه زده کړي، معاملات معاشرت څومره زندگی د الله تعالی حکمونو مطابق بشي او نبی علیه السلام په ښایسته نوراني سنت طریقو باندې بشي. په دې کې کامیابي ده. نو ورونو څومره علما کرام دي ټولو ته اپیل کړم ازلنه چې مهرباني وکړئ چې الله تعالی احکامات خلکو ته په نیټ بیانوئ، نبی علیه السلام سنت طریقې بیانوئ چې روزمره ژوند کې څه ضرورت چې دا پوره شي. اخیري په دغه شعر باندې به دا خبرې خلاصې کړم چې د مرګ خواري په سر لري رحمانه یم حیران چې پخوانه ولې نه مرم. وسلام.